ماشاءالله. مولانا صاحب دا راته ووایي چې روژه هم را روانه ده، د روژې په حواله باندې یو څو خبرې زموږ د مینهوالو ته وکړي. نو روژه خو الحمدلله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د قرآن کریم او د روژې ډېر تعلق دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. نو زما یو شعر به تاسو ته زه ووایم، ما قرآن سنت که زده کړي نو هوښیار به شي، او هوښیار سنت دا قرآن سنت که زده کړي نو هوښیار به شي، او یادیږي ای زړګي دا درسونو د رمضان کې، نو وخت درنه عبسو کې تیریږي نو واخله ته فایده نشي تاوان کې. دا زما یو دوه کړی دي، دا پکې ساده شي انشاءالله. نور هم ډېر شي دي. د روژې په حواله باندې تاسو لږ وضاحت وکړئ. د تراویحو کې لږ ځینې کس وایي چې 8 رکعاته دي، څوک وایي چې نه 20 پوره کول غواړي، او د دې ثواب څومره دی؟ سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان تراویح وکړل او مؤمنو او نیت د ثوابي، نو د ټول ګناهونه مخکینی چې دنه هغه معاف کیږي. اوس پاتې چې دا د فتنو دور دی، څوک به وایي چې د تراویح نشته دی، څوک دا هغې مونږه دا هغې کې مونږ یو شعر ته ووایم ډېر ښکلی، نه چې شي منکر قرآن حدیث او نه د فقه نه، نه چې شي منکر قرآن حدیث او نه د فقه نه، او زه خو بصیرت لرم په فقه د نعمان کې. مونږ عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې وایي چې ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علي فی الجنه. عمر صاحب صحابي او صحابه ټول په 10 رکعاتو باندې ودرولي دي، چا د هغې نه خلاف نه دی کړی. دا اجماع ده، اجماع د صحابه وایي، بیا علمي خبرې دي، هغې نه چا خلاف نه دی کړی چې نبي صلی وسلم عمر صاحب په جنت کې وایي چې د نبي اسلام خلاف یې کول بیا جنت څنګه ملاویږي؟ معلومیږي چې هغه په دې کار کې مصیب دی. او الحمدلله 10 رکعات تراویح دي په عربو کې هم په حرمینو کې هم، لس اول کې لس وروستو کې هغې هم 10 برابرۍ په مکه حرم مدینه کې هم او حرم مکه کې هم. دغه الحمدلله دا ثابت دی په دلایلو او لوی انبار دی. بیا موږ طلبه کرامو سره چې وړو